شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکي او ډېر زیات مهربانه دی. قدرمندو کتونکو دا مهال د ملکنډ سر ښار بړخیلي په یو ګلبرینه سیمه کومې ده چې ایډ ورکس ویلې کېږي دلته کې موجود یم. کتونکو مینوالو زه به تاسو ته دا خبره وکړم دا ایډ ورکس چې دی دا یو واټر چینل دی. دلته کې د اوبو تقسیم کېږي، څه اوبه نهرونو ته ورکړې شوي دي د دې ځای نه او څه سیندونو کې بهیږي. قدرمندو کتونکو زه به دا خبره وکړم چې دې ته په ساده ژبه کې دریای سوات هم ویلی شي. دا منصوبه چې کله جوړېدله په هغه ټیم کې دلته کې د انګریزانو حکومت هو پاکستان جوړېدو نه مخکې دا منصوبه شوې ده. ډېره کامیابه منصوبه ده، خو د هغې سره به زه دا خبره هم وکړم چې که دا سیمه او دا ایډ ورکس چې دی یو خوا د صوبې مختلفو برخو له اوبه ورکوي او د دې اوبو په برکت باندې ډېرې ځمکې ډېرې علاقې زرخیزه دي. خو د هغې سره کم چې د دې علاقه ده، کم د ایډ ورکس دی د دې د خواوشا علاقه ده، دا د سیر و سیاحت دپاره هم یو بهترین سپاټ دی. دلته کې موسم چې دی د کال 12 میاشتې ډېر ښکلی وي، جانانه موسم وي. دلته کې د لرې لرې نه سیلانیان راځي، دلته کې د ژوند څه لمحې تېروي. قدرمندو کتونکو دلته کې که مونږ وګورو نو د دې ځای دا موسم د نورو علاقو په نسبت باندې بدل دی. وجه دا ده چې دلته کې د اوبو هغه پریشر ډېر زیات دی. دلته کې اکثر خلک راځي په روژه کې، دلته کې روژه ماتې هم کوي ځکه چې د دې موسم خلکو له ډېر زیات خوند او مزه ورکوي. خو دلته کې لږ ډېر کمې هم شته دی. کمې دا دی کم چې دلته کې دا میدان دی، کچري حکومت کم متعلقه چارواکي دي د اریګیشنو هغوی دلته کې باونډري وال جوړ کړي. کوم چې سیلانیان راځي یا د هغه سیلانیانو سره ماشومان وي خدای مکه هغه چاته کې د نهرونو ته غذار نشي. دې طرف ته لږه توجه پکار ده. د هغې سره به زه دا خبره وکړم چې د دې ځای د رونق چې دی دا به نور هم سیوا شي. کچرې متعلقه چارواکي دلته کې د لایټینګ بندوبست وکړي، دلته کې د شپې دپاره د لایټینګ هغه سیسټم جوړ کړي نو بیا به دلته کې د شپې په ټایم کې هم د سیلانیانو هغه راتګ کېږي. لږه د توجه ضرورت دی. کچرې ټوریزم ډپارټمنټ هم دې اړخ ته پاملرنه وکړي نو دا یو بهترینه او ښکلې سیمه ثابتېدی شي. قدرمندو کتونکو که تاسو دا علاقه نه وي لیدلې نو لازمي دې علاقې ته راشئ او د دې ځای د دې جانانه او مستانه موسم نه لږ ډېر خوندونه پورته کړئ. کتونکو مینوالو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د بل ویډیو پورې زه ستاسو نه غواړم اجازت د تل پاتې خدای په امان.